صاحب علب خان به یو خو ما نومونه دغه کړل نو د دې درو نومونو لږ وضاحت کوم. سابق چیف جسټس سردار اسلم، سابق چیف جسټس اقبال حمید الرحمن او سابق چیف جسټس بلال خان چې دا د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس پاتې شوي دي. دا درې واړه د لاهور های کورټ نه اسلام آباد ته ترانسفر شوي دي. اوس کومې پورې چې د خط خبره ده ما خو اشاره مې درته وکړه، ما لا یو د ملګري نه کوېسچن کوم. به حیثیت د یو سیاسي لیډر، به حیثیت د یو جمهوریت پسند لیډر، آیا دا خط ټیک دی چې ته آرمي چیف ته لیکې چې مطلب دا ایکټ پاس شو؟ نو دا د پارلیمنټ کار دی که دا د آرمي چیف کار؟ نو بالکل دا خط ټیک نه دی. وزیر اعظم لا یا مطلب دا دی څنګه ګوره پارټۍ والا کم کار وکړه. بیرسټر ګوهر وایي چې دا د پارټۍ پالیسي نه ده، دا د هغه سابقه پرایم منسټر دا خط لیکلی دی. نو پارټي خو اعتبار کړه. نو بیا خو مطلب دا دی چې بیا د پارټۍ یو موقف دی او د عمران خان بل موقف دی. نو دا خط بالکل د جمهوریت حوالې سره د پارلیمنټ حوالې سره بالکل غلطه ده. چې یو سیاسي لیډر چې کوم دی نو هغه د آرمي چیف خدا کار نه دی. د خط نه چې کوم بوی راځي که نه څومره تزیانګار چې دی د دوی د ګوندونو تزیانګار په ښه نظر سره څه کې انارو غواړي. د انارو سره دغه دی چې لکه دا نو خو ریلیف دی که نه، مطلب دا دی چې ریلیف د دې نه مخکې مطلب دا دی ګوره ستا کوم مذاکرات چې روانو زیات په مطلب دا دی چې مختلف تجزیه‌نګار چې به وي نو هغوی به وایي چې یاره دا مذاکرات چې کوم دي نو دا کامیابیږي نه، دا یو ډرامه ده. اصل مذاکرات بل ځای کې روان دي. نو هغه بل ځای کې مذاکرات چې نو هغې کې یو په ایجنډه باندې یو خبره دوو چې هغې ته مطلب دا دی هغه نور خلک نو تیاره دلته دوی مذاکره حالان کې د عمران خان ډیډلاین چې و د 31 جنوري وه، خو مذاکرات په 22-23 جنوري ختمه شو. داسې ده دی ورته زه مې چې وروره اول سیول نافرمانۍ اعلان وکړو، احتجاجونه یې وکړل، 9 مای وکړله، 24-25-26 باندې وکړو. په دې خط کې دا و چې په لکو کورونو باندې چې کوم دنو چاپې واخلي کېږي. نو په لکو کورونو چاپې څه کې چې په دغه خط کې دام لیکلی دی، یو ثبوت ورکړی په لکو باندې اثر اړو چاپې والي شوي نه دي، په سوونو به والي شوي وي. بل دې کې دا خبره کوي چې آرمي چې کومه ده د خپل کارکون ته یو میسج ورکړی دی، ډېر ټیک ټاک میسج یې ورکړی چې د موږ د آرمي د مل د کومې قربانۍ ورکړي دي. نو دا خبره چې کوم دی تاسو نه کولی او دې خبرو لم چې کوم دی نو لاول وی چې امریکې په موږ باندې کرسۍ واړوله، بیا چې کوم دی نو حقیقي ازادۍ خبرې کېدلې، نو بیا هلته د شهباز ګل او د زلفي بخاري خبره منځ ته راځي، بیا د رجرډ ګارنیل خبره مخې ته راځي. دې سره سره چې کوم دی نو داسې کم خربه وه چې هغه د دې مل دشمني و هغه پرې نه ښودله. اوس دا ورته یو لار ده چې یاره زه په خپل هغه ته خط ولېږم، ګینې ولې بیرسټر ورسره ملاقات نه کړو، د هغه په خولې ورته دا خبره نه شوه رسولی. الیامین ګنډاپور ورسره ملاقات کړي، د هغه په خولې ورته نه شوه رسولی. خط ته پکې لاسه دغه په پارلیمنټ په پلور باندې دا خبرې نه شوې کېدې څنګه چې توپان صاحب ووي. د دې خط مطلب چې کوم دی چې بس مال ریلیف راکړه او بس دی. توپان صاحب بالکل مین مقصد هم دغه دی، ځکه چې ته که ځان ته سیاسي لیډر وی، ته که ځان ته جمهوریت پسند وی، ته که د پارلیمنټ بلادستي غواړې نو بیا مطلب دا دا خط ټیک نه دی. جمهوریت تاله سیاست تاله د دې اجازت نه درکوي چې ته د پارلیمنټ مطلب دا چې کومه قانون سازي ده د هغې ته دغه وکړه د آرمي چیف ته ولیکه نه، ته په هلته مطلب دا څنګه چې روان دي ډټ کر مقابله وکړه. خو دوی په وروستو بیا مطلب دا په خپلو کړو ګوره نن سبا مطلب دا دغه سیاسي جومات په دې ستومانه دی چې موږ حکومتونه ولې پرېښو، کله چې د اسمبلی د ماتېدو د استعفاګانو دغه مسلې نن پې ستومانه دي چې دا د موږ نه یو تاریخي غلطۍ شوې ده که نه. داسې مطلب دا دی داسې یو وخت به راشي چې په دې خبرو به هم ستومانه چې یاره موږ دا خط ولې لېږو. اوس هم ورته وي خو تاسو صوبې له کار نه شئ کولی. دغه نن لنډه خبره دا ده چې استعفا ورکړئ چې راځئ بس بیا دې قوم ته کښېنئ.